السلام علیکم مینوالو، امید کوم چې تاسو به خیریت سره یئ. الیکشن هم وشو، پی ټی آی اکثریت هم وایشته په پوره ملک کې او خاص کر زموږ په کې پی کې کې او په پنجاب کې هم اکثریت غشتو، خو اوس لا مکمل رزلټ نه راوته. نو ما وی چې خپل مینوالو سره یو ویډیو شیر کوم، ډېر اهم ویډیو ده. هغه هم د امیر هوتي باره کې. امیر هوتي چې کوم دی، تاسو پته ده نیشنل پارټۍ مشر و. چونکې زما تعلق هم پی ټی آی سره دی او ما ووټ هم پی ټی آی ته ورکړی، برپور اکثریت سره مو پاس هم که په خپل نوشهر علاقې باندې. اوس زه خبره کوم د امیر هوتي باره کې چې د غریب سره ډېر زیات زیاتې وشو. امیر هوتي هغه انسان دی چې چا اول ځل په پاکستان کې د 1122 آغاز کړی، یو کارکردګي شوه. زما چې څومره په ذهن کې دي، دیم امیر هوتي چې کوم دی په مردان ټول وګورئ، مردان یې څومره شیشه کړی دی، زبردست روډونه پکې هر قسم، یعنی څومره هم چینجنګ چې په دغه کې په کار و مردان کې کړي دي او خوبصورته کړی دی. او درېیمه کارکردګي چې کومه ده، هغه دا په 8 یونیورسټیانې دی جوړې کړي دي. په مردان کې هم جوړه کړې ده، ښه داسې د مردان نه بهر هم دي، په پبو علاقه پلې، چراټ علاقو پلې، داسې نور ایریو کې دی 8 یونیورسټیانې جوړې کړي. دا د دې لویه کارکردګي ده. خو د دې غریب بدقسمتۍ دا دی چې دا نیشنل پارټي سره تعلق ساتي. او تاسو ته پته نیشنل پارټي نن سبا خلک دومره نه خوښوي، نن سبا دور د پی ټی آی دی. نو زه خفه په ده باندې ځکه یم چې ډېر ښه انسان دی، مخلص انسان دی، او خو این باوجود هم دی فیل شو. یعنی په مردان کې خلکو خوښ نه کو، پی ټی آی ته ووټ ورکو، پاسې کو. خو صرف په ده باندې خفه یم. او بیا تاسو ته راځم زموږ د علاقې د نوښار چې امیر هوتي په مردان کې څه کړي دي، او زموږ علاقه کې چې زموږ علاقې مشر چې کوم پرویز خټک و، چې هغه د نوښار دپاره څه کړي دي. چونکې زموږ د علاقې مشر پرویز خټک و، وزیر اعلی کې پی کې هم پاتې شوی دی او وزیر دفاع هم پاتې شوی دی. نو زه چونکې د نوشهر علاقې یم، ما ته د دې هر څه پته ده. میټرو به یو سایډ ته کو، میټرو چې کوم دی د پوره پېښور علاقې د دغه خلکو دپاره، د زموږ خلکو دپاره ده. خو چونکې زه به خبره کوم د خپل علاقې د نوښار، چې نوښار دپاره پرویز خټک څه کړي دي. نو ما ته خو څه نه ښکاري چې پرویز خټک په نوښار دپاره څه کړي دي. هماغه روډونه دي چې دا څومره مخکې خو دومره خراب شو، ځای په ځای ګاډۍ دي پکې، کندې دي پکې. ها بیا به زه دا خبره کوم چې زموږ د علاقو د خټ کلي، د مانګړ، د یو ځای بل ځای، تاسو ټول وګورئ این جی او چې کوم زموږ علاقو دپاره کار کړی، نو هغې زبردست کار کړی. ټول زموږ خټ کلي علاقې چې کوم دی شیشه کړی. اوس موجوده څه حال دی، دا چا کمزوري ده؟ ناظمانو کمزوري ده، ممبرانو کمزوري ده، یا د پرویز خټک کمزوري وه؟ چونکې ما ته پته ده زه نوښار یم، نو ځکه ما د هغه موازنه چې کوم دی امیر هوتي سره کوله. امیر هوتي د هغې نه ډېر ښه کارونه کړي، مردان ټول ته معلوم دی. نو زه ډېر خفه شوم په امیر هوتي باندې چې بیله هغې دغه مو کو، یعنی د هغې چې کوم دی مشر و د نیشنل پارټۍ والا، خپله پارټي هم یو قسم ته وایي چې هغې نه ریزاین ورکړو د خپل عهدې نه. نو هغې ډېر ښه کارکردګي وکړو، ښه انسان دی. او زه به یې ځکه تعریف کوم چې ما یو پیره د ده یو سپیچ اورېدو، او د هغه خبره کوله چې پاکستان دیوالیه کېدو. او ده یو خبره وکړه چې یاره زما څومره اساسي دي، نواز شریف دي، د عمران خان دي، مولانا فضل الرحمن، د ټولو څومره اساسي دي، دی ټول راجمع کړي او موږ پاکستان بچ کوو. ولې چې د پاکستان لپاره موږ هر څه کولی شو، د دې لپاره موږ ټولې پارټیان یو ځای شو. د ده دا زبردسته خبره وه، چونکې ډېر ښه انسان دی، ایماندار انسان دی. پارټي یې نیشنل ده، پارټي خلک نه خوښوي، خو انسان ښه انسان دی. زه به یې منم چې د مردان دپاره ډېر ښه کار یې کړی دی. او په هغې باندې زه ډېر زیات خفه شوم، زیاتې ورسره وشو چې په خپل علاقې بیله. خو تعریف پې ضرور کوو ځکه چې کارونه یې کړي دي د علاقو دپاره. او زما دعاګانې ټولو سره دي چې انشاءالله امیر هوتي دی که پرویز خټک دی، بس آینده وختو کې چې کوم دی امیر هوتي دپاره ښه چانس دی چې پی ټي آی کې شمولیت وکړي. پی ټي آی دور دی، پی ټي آی سره چې کوم سړی ټچ کېږي هغه به کامیاب کېږي. نو چونکې پرویز خټک خو دا پارټي پرېښوه، د هغه پارټي خو یو قسم ته اوس خلک یې نه خوښوي. امیر هوتي ته زما دا خواست دی چې پی ټي آی جوین کړئ، انشاءالله خلک به مو خوښ کړي. تاسو هسې هم ډېر خلک خوښوي تاسو، خو پارټي مو صحیح نه وه. نو دې لپاره تاسو ته ریکویسټ کوم چې پی ټي آی کې شمولیت اعلان وکړئ، نو انشاءالله به تاسو به نور هم برپور ښه شئ او خلک به نور هم خوشحاله شي. او ویل ډن امیر هوتي، تاسو د مردان دپاره او نور داسې ښه کارونه کړي، 1122
یونیورسټیانې داسې نور کارونه چې زما په ذهن کې به نه وي ویل ډن سلام درته کوم او مینوال ته هم چې مخالفت مه کوئ بس الیکشن ختم شو اوس ټول خپل کارونو کې اخته شئ او بس چې څوک هم مشر جوړ شي سپورټ کوئ پاکستان زنده باد